أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورة بني اسرائیل شروع هغه کې سلور خبره او سلور وجوه چې آیات دغه سلور خبره او سلور وجوه چې څوک په دنیا کې کوي د الله عذاب په نازلېږي او د الله عذاب برازي. په هغه کې اولنې نمبر باندې د توحید د انکار او شرک مستمر او چې کم خلق هغه شرک کې اخته وي الله جل شانه و بدغ خلق باندې هغه عذاب راولي او عذاب به راځي. نو بیا باغې کې خبر شروع وا. نو آیت نمبر 8 ته موږ رسیدلیو چې باغې کې ترغیب قرآن ته او د هغې درې حکمتونه مخکې سره ربطونه څه خبره پرون ذکر شوي وه. دا قرآن کریم دا د هدایت کتاب دی او د دې هدایت هغه کلک دی او د دې هدایت هغه مضبوط دی او دا لارې هم کلکه ده او طریقې هم کلکه ده چې څوک پې روان شي هغه خپل مقصود ته رسوي یعنی جنت ده. نو دغه شانتي قرآن کریم ان هذا القرآن دا قرآن کریم چې دی نو دا هدایت ته ښودنه کوي للتي هي اقوم د هغې لارې چې هغه نیغه ده. نو مفسرینو ذکر کړی دي چې هغه نیغه لار قرآن کریم دی او بیا په دې کې درې خبرې ذکر کړې دي مفسرینو. یو هدایت دی چې د انسان دپاره هغه نیغه لار ده. دویم مومن کېدل چې دی به مومن وي دا دویم صفت دی. عمل هغه به د سنت برابر کوي او بیا دریم هغه زجر ذکر کوي. ان هذا القرآن یقینا دا قرآن یهدي ښودنه کوي للتي هي اقوم د هغې لار چې هغه نیغه ده. ويبشر المؤمنین اقوم څه ته ویلی کېږي تفسیر قرطبي ذکر کړي دي چې هغه منظر مقصود ته نږدې وي. مثلا یو سړی په دې ټرانسفارمر ته ځي یو سړی په دې جومات نه وځي او ځي او بل سړی هم ټرانسفارمر ته ځي خو داسې وخېږي او بره په قونچ او با لارې راتاو شي د مولي صاحب په دوکان او ښکته راشي. نو د اسانه لار کومه یو ده هغه لار دا ده چې دی په دې باندې لاړ شي. نو مفسرین ذکر کړلی دې ته اقوم وایي. دویم چې په هغې کې اسانتیا وي. دریم په هغې کې چې هغه د غلطو او د دې نه څه وي هغه پاکه وي دې ته هغه اقوم ویلی دی. ویبشر المؤمنین او زیری ورکه مؤمنانو ته الذین هغه کسان یعملون الصالحات چې عملونه کوي برابر د سنتو. نو دا یې دویم ذکر کو. یو به مؤمن هغه چې هغه عمل صالح کوي یعنی ځان د قرآن والا وی عمل د قرآن والا نه
ځکه د قرآن کریم دا یو لوی عظمت او شان دی چې کوم خلکو د قرآن هدایت زده کړی دی او د قرآن کریم په لاره باندې روان شوي دي دا خلکو چرته دغه لار نه ده پرېښودی. اوس د دې په مقابله کې سړی د یو بل پیر نه د یو بل کس نه د یو بل شخصیت نه یو خبره زده کي په یو سورې دی به په سوچ فکر کې هغه به دې هم یره شي. خو د قرآن کریم داسې هدایت دی دا داسې کلکه او مضبوطه نیغه لار ده چې کله دا راشي د انسان په ژوند کې بس دا انسان د همیشه لپاره څه وي دی کلک وي او مضبوط وي او دی په هغه سیده لار باندې وي. لکه د شیخ القرآن رحمه الله شاګرده هغوی چې د شیخ رحمه الله نه قرآن زده کو د هغې هغه پرشار عقیده د توحید په هغې باندې هغو کلک او مضبوط ول. خو په قرآن عقیده ساتل د هغې سره عمل کول فرض منځ کول زکات ورکول حج کول یعنی هغه سړی به ځان د صاحب قرآن وی هغه به د درس اوریدونکی وی ویونکی به وی چې هغه په دې باندې عمل کوونکی یعنی قرآن وی د هغې سره په سنت باندې عمل کوي په معاشره کې دروغ نه وی رښتیا وی کذب نه کوي دغه شانتې ځان د دروغو نه ساتي د معاشرې خرابوالی نه راولي د بېحیایۍ نه ځان ساتي د نظر نه ځان ساتي د بې نظرۍ نه دغه شانتې د فسق او د فجور نه ځان ساتي دغه شانتې د بېځای ناستې نه ځان ساتي او د منهیاتو نه ځان ساتي کوم څیزونه الله منع کړي دی به د هغې نه ځان منع کوي یعنی په هغې باندې به عمل کوي د هغې عمل نو دی به الو هغه صاحب قرآن ګرځي. یو طرف د صاحب قرآن نسبت دی او بل طرف د هغه فجور کوي ګانې اوري موسیقي اوري ګانې بجانې هر ټایم هغې ته سوچ فکري بس په کورونو کې ناسته وي نو دغې ته صاحب د قرآن چې دی په ځان باندې دا کوشش کوي دا قابو به چې زه د دې اشیاو نه د دې څیزونو نه بچ شم او د دې نه ما ته نجات راشي او د هغې نه زه څه شم لرې شم. نو ځکه وایي ویبشر المؤمنین او زیری ورکه مؤمنان ته مؤمنان ها کسان دی لا یؤمنون چې ایمان نه لري. ریسرچ کیو خبره نه کوي ته زما د څه د ناسې مخې ته سړی توجه ټوله ګډوډه نو چې زیری ورکه مؤمنانو ته او ها کسان چې دوی عمل کوي برابر د سنت ان لهم اجرا کبیرا یقینا دوی لره ثواب لوی دی وان الذین لا یؤمنون بالآخرة یقینا ها خلک چې ایمان نه لري په آخرت باندې واعتدنا لهم عذابا الیما تیار کړی دی موږ دوی لره عذاب درناک. الله وایي کوم خلک چې ایمان په آخرت نه لري نو دا ایمان په قرآن نه لري کوم خلک چې ایمان په قرآن نه لري هغه ایمان په آخرت نه لري نو یې به ذکر کو بلې به قیاس کو یو سبب ذکر کو او بلې به قیاس کو. ويدعو الانسان من شر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. نو د دې ځای نه زجر ذکر کوي او شکوه ذکر کوي او بیا دلیل عقلی په دویم آیت کې ذکر کوي چې مخکې د قرآن کریم حقانیت ذکر کو او انسان د پر تعلیم د قرآن ذکر کو خو انسان د قرآن تعلیم پرېښودو او هغه سیز هغه اختیار کو چې انسان د هغې کې څه راځي بددعایي چې هغه د ځان د بیا خیرې او شر کوي. او اولنی مصداق د دې څوک دی حارث بی نظر چې کله ورته پیغمبر علیه السلام دین پیش کو قرآن ورته پیش کو هغه وی اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره الله کدا پیغمبر حقی دا قرآن حقی په موږ باندې پورې ګټې راووړه ځکه وکان الانسان عجولا دا انسان تلوار ګندې د تلوار باز دی د تادی کوونکی دی او د انسان د جلباز دی د جلدی کوي. نو دغه شانتی
چې انسان اول چې د دې انسان نه مراد کم انسان دی نو مفسرین ذکر کړل چې دا تقسیم شو په دوه انسانان یو پکې هغه قسمه انسان چې هغه کافر دی او د سورې انفال د دې آیت مطابق نظر بن حارث دی چې دا خبره کړې و او دویم مسلمان چې مراد شي چې کله مسلمان په دغه غصه راشي صفت د غصه بیا د ځان د خیری هم کوي ځان د بد دعا هم کوي او چې سي په خپل باندې راضي هغه کوي نو چې کله دا کار کوي نو حدیث د مسلم کې راضي چې تاسو د خپل ځانون د بد دعای مکوئ خپل اولاد ته بد دعای مکوئ زګه دا خبره خنه ده د دې وجنه چې انسان هغه دا بد دعای کوي ځانته او دا د فطرت کې دا خبره پرته ده زګه د دنیا په تلوار سره غواړي او دغه شانتی دا د انسان فطرت دی لکه سوره انبیاء کې ولسم ودرشم آیت کې خلق الانسان من عجل دا انسان تادی نه پیدا شوی دی یعنی دا تادی د انسان نه پیدا شوی دا دغه شانتی سوره روم کې هم ذکر شوی دی او سوره حامیم سجده کې هم ذکر شوی دی شان ورشا کشمیری رحم الله ذکر کړی دی و چې کله یو سړی په دادی سره خیری غواړي یا دعا نو پته نه لګي چې آیا څنګه دا دعاګانې قبليږي او دغه د خیرو د قبلېدو وخی او دغه خیری قبول شي نو بیا دا انسان د حالت بسې چې خیری فوري قبول شي نو چې کله منګورو اکثر خیری کوي بس او خیری به تر سکی کله کار ته خیری کوي او بیا خصوصا دا بوډایګانی په کورونو کې دا شان دي باباګان که دروازه لټکي جو خیری بګي کب لکټ نه باسي جو خیری بګي پوخا به زنانه نیکی هغه به خیری کول الله دې غرق مکا او اوس موږ صفا الفاظ استعمالو د هغه صفا واضح مفهوم هغه دی چې الله دې دې کا او چې کله د کور اوزي د بازي بګي سرم سرتور کوي الله دې رحم اسمان ته بس وګوري او چې کله اسمان ته وګوري تلوار بي کنا او چې کله ماخام ورته بکټ کې راشي نو بیا ځان نه ويختو بازي چغه بزي وباسي نو الله وی وکاند الانسان عجوله دا انسان تلوار غنده دې تلوار باز دی بس دې تلوار کوي پارسیس کې هغه مقوله ده کنه وای صبر کوا چې کله یو سړی دا خبر راوړو دا پیرنۍ په شانتي دم کا وی د پیرنۍ په شانتي دم کا بقلاره اخرى او کوس एकदम د ګرمه پیرنۍ را کوزکړه او خلې د رواج ولا چې بیا به خپل بلاس کې نو دی چې خدای پاک اوسې تو کم کوي راي کما او یا مثال دا ګرم آلو دی چې سړی ګرم د اکثر زنانو بعض خلکو د آلو خو هغه چا پټ وینځي او بیا دغه اورتوا چې هغه ګرم شي بوخ شراوي باسي نو که دغه ګرم آلو خپل دی وشتي بیا وسې چل کې نه دوکله چې بس داخله وو کینو نو د دې مثال دسی دی چې کله یو خبر تا تر اورسي نو لاول د پرنې بشانې دم کوا چې دم شي یخ شي په پرش کې بیا د قاشو ګرواله خپ قلاره قرارت خورا نو چې کله ماشوم کور تراشي نو داغه خو ار ټیم خپل چینګي نو چې دې څنګه رادن نشي دا چواله جو بس هاي مارو 4.5 بار د تلې جو بس یا پردي ګریوان تلا سچولې یا د بل بیزتی کړي یا خپل بیزتی کړي بیا روس افسوس کوي خو وخت تلې هغه پنجابیان وای کنه سل پیری غس ک بیا یو پیر کټ کا نو منګه پښتانه لاول کټکو بیا رسته غس کو نو هغه بیا کم شیخ بیا زیلا ناراضي نو دغه شانتي د یو سړي بارک یو عالم واقع وی یو لسم کې زوی وی غپلار ورته چې داسې ما گویا بس را پات چې سړي په جامو کې یو سکو نو بس خپلار وی الله دې ته هدایت نصیب
ډیر پلاران به کم داسې وي چې بچی را پاسې پلار ته وایي پلار ورته داسې وایي چې الله دې تا ته هدایت وي دا بچی نه پوهېږي که دی پوهېدی ده به دا خبره ما ته نه کوله ما به څوک نه اړو نو که دا بل رنګې پلار وایي چې الله دې سیدګه ته ما ته را پاسې ته زما د خبرو شوې خو بعضې انسان له صبر تحمل پکار وي یا چې کله یو ماشوم کور ته لاړ شي جو هغه بس خوله غریب هسې ګډه وړی چې دا خو یي جو دی دغه کور جو بس مور وایي دا چا وویل وایي قاري صاحب چې په کور کې به د هغې بیا یو عجیبه نخره وي څه چل دی وایي په کور کې څوک نشته چې به د قاري صاحب پسې ورشي جو هغه خاوند که غریب دنده پروت دی هغه وایي مړه دا ښځه سې چې بیا وایي زه دې خلکو له ورکړی یم چې تپوس هم نه دي مړه څه بېغیر د خلکو له ورکړی یم خاوند غریب دنده ناست چې خدایه څه وکړم دا ځمکه کولا وشي زه به کې دننه شمه بیا به وایي زویله ماماګانو هغه کور دې هم ډېر لرې دی چې هلته تللی وی ماماګان مې راوستی وی د قاري صاحب نه یې تپوس کړی وی جو آخر به کې وایي ورګه چې دا پړونه په سر کوم بخپل د تپوس وکړم دا سړی تندي له ټک ورکوي ځه وایي که دا ښځه ووته په دنیا او په دین وشرمېدم خلک به وایي چې ښځه یې دا داسې کار کړی نو بس دا سړی راپاسې ماشوم د لاس ونیسي جومات دی بوځي څه چل دی قاري صاحب چې جو قاري صاحب کله کله سړی غوسه شي که نه ځکه په کور کې یو دوه ماشومان هغه خلک سر ته نشي رسولی او دلته 150 او 500 دا ماشومان یو به 1 لاړ بل به د زمانه غوږ راښکولو بل به قاري صاحب د زمانه خپه راښکوده جدا غو بلې 2-3 ګنټې یو هغه غریب هم ستړی چې خو هغه دین کار دی بس الله جل شانه توفیق انسان له ورکوي نو چې کله کله هغه وایي زه ازویرې بوځه ځان سره یو قاري په دې پور طرف کې هغه ورته وایي ستا د چینجو بوتل خو نه چې بس زه یې راوالم او ستا د زوی دې په خوله کې واړم چې زه ستا د قاعده او سپاره یاده شو زه مزې کو چغې وباسه په لارو کې وي چینجو بوتل وی ډېره به ښه بس ما بیا اچوله او خبره به ختمه شوه چې کله ورته قاري وایي زه کور ته یې بوځه سبق نه دی دروازه کې بوځي ښځې بیا دومره مکاره ښځه وایي دغه ځل به خپله دې هم نه بده دې هم نه واپس ترې راوستلو جومات د ما تا دی د قاري صاحب سره خبره وکړه نو اول به بیا ورته بي نو هغه غریب بیا سوچ خدای پاک څه چلو غي خپل هم د ټکی نه وي او د دې د جمعات نه را بغه کړل به ما بسې وي نو بیا هغه غریب سړی دې حیران کی سړی ته جاوی وی د علم غر غټ کې پیر بابا چې بره ګورم علم غر ځان لغټه کدي خو ګورم پیر بابا ځان له اوس استه تیر شوی دا یو خدای دې سي حیران کله چې دې حیران کړل نو دا نن سبا خزه به دې سي حیران کی تبه جو خدای پاک اوس څه چل وکم خیر منگو واقعہ دے بولے چې انسان دیب تلوار باز دیب جلدی نہ کئی دیب پقلار باندې سوچ فکر بکئی تحمل بکئی باندې سړی ویل کا زمانہ دعا قبول نشوا کله کله الله جل شانو د انسان دعا قبلای خدا قبولتیا ولا ببل ځای کې ورکی او یو حدیث کې راځي وي په دنیا کې به انسان دعا غواړي دعا به نه قبليږي وی الله چې کله د دنیا نه بوزي او جنت کې ورته مقامات ورکوي دا بنده بو چې الله دا دومره مقام دې بسر راکو وی الله ورته فرمایي چې ستا په دنیا کې څه عملونه دعاګان دې کړې وي دا هغه بدله مې درته دلته درکړه دی بو چې الله په دنیا کې یو دعا نه قبول کړي خو مال دلته هغه درجه او مقام را کړی وي او په دنیا کې مې یو سوال نه قبول شي یو خو زمونږ استاد سوالی کنه په باران نه کې الګ لاس بچوت کو دعا بوکو ولته بوي مړه باران خاصم نه کیږي کله دی مثال کې سوچو کې د دې ایم پی د مینه دی ناظم زی خواته لاړ شه او چې را کمال وډنډي پیپونه واخله یار الله صحیح کا او تمړه د سنازم ته پیسې نه بويږي نو آی زم چې دا ناظم بده د پیپور کې دغه بسوي موږ د الله په دربار کې ناس وای نه قبليږي نه قبليږي ته نه قبلې د پرې د خو دعا وکا موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام سلويخ قال دعا کړی و سلويخ قال رسته دا دعا قبول شو چې دا جلیل القدر پیغمبرانو یو جمالی او یو جلالی پیغمبرو نو دا غوي سلويخ قال پس دعا قبليږي او زما استاد ورلسمي صدې مسلمانان چې دعا چلوم نه بويګو او دعا لازم نه خاصه نخريګو نو زما استاد دعا به قبول شي د الله په دربار کې موسی علیہ السلام بلار باندې روانو یو وچرته زی موسی علیہ السلام ته وسړی هغه ورته زم د الله راز د کوی ټو ته ښه وی زما یو سوال به الله ته ونه کی چې قبول کی وسته وی دا سوال ورته وایا چې کم یو کار راولي چې ماته داغینه لسر زی مخ کې بشنګوي راکې هغه مکو قلار شمه نه وایا موسی علیہ السلام بس وਹੀ وشوي خبره قبول شو
یو ورځ چې سوارلي وه موسی علیه السلام ورته لس ورځې مخکې د وحي په وجه باندې وي دا سوارلي به ستا هلاک کېږي هغه راواغسته بڼې یې ونیوه بل یې به غرق کړو زموږ د مسلمان کار خدای موږ ځان خلاصو خو بل غرق کړه بیا لس ورځې تېرې شوې بیا ورته موسی علیه السلام وفرمیل وی وحي ماته شوي دی چې ستا پلان کې څاروی د پیو هغه به هلاک کېږي هغه یې ونیو هغه یې خرڅ چې کله درېیم پیر موسی علیه السلام راغی وی ما ته وحي شوي چې لس ورځې پس پته مړ کېږي وی دا خبره دې نه منم بیا دې نه انکاري یم هغه ورته وی چې کوم حقیقت دی د هغې نه انکاري او چې شی دې پردی به بل خرڅوو جو هغې ته اوس نه نو که د الله جل شانه په هر یو څیز کې راځي الله حکیم ذات دی ما او تا ته د سکند وروسته حل نه معلومیږي که هغه ته اوس دغه لس ورځې ما او تا ته که وویلی شو چې هلکه ما د شپې په 10 بجې ستا د مرګ ټایم دی نو کېدای شي چې زما او ستا دا رګ رګ نه دا د وینې نه وچ شي ولې چې دومره هیبتناک دا خو د الله یو نظام دی یو واقع مې هغه کې ویلي وه چې کله الله جل شانه وي دا مرګ پیدا کو وی دی پرشتو ورته وی چې الله دې لپاره هم څه مخلوق شته وی دا مخلوق به داسې د دنیا په لذتونو او په دې کې مشغول کما چې د دوی به د دې مرګ د سوچ به ورته نه چې مرګ هم لا شته وی داسې لذتونه او داسې سوچونه ورته په دنیا کې پیدا کړم نو الله دې موږ او تاسو د صحیح عمل توفیق راکړي الله دې موږ او تاسو کې د صبر ماده پیدا کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب الحمد لله.